نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سلور سو صحابه کرامو سره روان دي نو چې کله هلته نجد ته ورسېدل نو هلته یوه ګاټۍ راله یوه دشت راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل دلته کې لږ آرام کو ځکه مخامخ کافر دي سحر به بیا ترتیب برابرو خو دلته آرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه کرام مقرر کړو یو عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ او دویم عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ د دو صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی تاسو به د شپې چوکیداری کوئ نور صحابه کرام په دې دشت کې ودشي تاسو به د شپې چوکیداری کوئ چې صحابه کرام ودشو نو د دواړو مشوره وکړه وی دواړه په ټوله شپه سوي خو خو نیمه شپه به یو چوکیداری وکړي او بل به ودشي او نیمه شپه بیا د بل چوکیداری کوي او بل به ودشي د عمار بن یاسر رضی الله تعالی د شپې اخري حصہ په نمبر کې رااله او عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د شپې اوله حصہ کې به چوکیداری وکړم صحابه کرام ودشو او عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهم ودشو عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ ولال د چوکیداری کې خو چې د شپه شو کړه وسه به داسې ولال یما خو شپه دا تور تیاره ده تنهایی ده چفواله ده راځه د خپل رب سره بزال لګ مناجات وکما چوکیداری به هم کوما او د خپل رب سره به خبرم کوما نو په مانځه باندې ودرېدو نیت او داسې وکړو او نیت وتړو په مانځه ودرېد چې کله په مانځه باندې ودرېد د کافرونو یو تن سی کول ویل دي چې د مسلمانانو یو تن ولاړ دی هغه پوه شو چې دا د مسلمانانو چوکیدار دی بس په تیاره کې غلی راغی او د لرې نه په عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ د غشي ګزار وکړو چې د غشي ګزار وکړو اوس عباد رضی الله تعالی عنہ د الله تبارک وتعالی سره په مناجات کې په مانځه کې سورت شروع کړه د قران لګیا دی نو چې دا غشه په اولګید کنه نو دا غشه د ځان نه داسې راوغست راويسته شرط ورته وکړو منظمات نکو په مانځه باندې ولاړ دی د بل کافر په بل گزار د غشه وکړو چې بل گزار وکړو بل غشه بالکل ټیک ټاک راغو د جسم کې ورنه نوته د بیا په مانځه باندې ولاړ د منظماتینا هغه غشه د ځان نه راويسته شرط ورته وکړو چې دریم گزار په کو کنه دریم گزار د غشي نه غدریم غشم د ځان راويست او سیټ ورته کو خو مونږ لګ مختصر کو وی کې دیشي زدا غشي رالم د ځان نه ورته زمانه به د شان تیرو خوزي په مانځه کې به شهید شمه او کافر به حمله وکي په نبی له سلام او صحابه کرامو زکه چې غي ودی خبر بنش نو مونږ را مختصر کو وی نبی عليه الصلاه والسلام راته فرمایي چې تاسو به چوکیداری کوئ اسنه چې زنه چوکیداری حق ادا نه کوم نو منذر مختصر کو نو چې منذر مختصر کو نو سلام یو ګرځاو نو یاسر عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ راويخ کو هغه راويخ کو عمار رضی الله تعالی عنہ یا عمار پس چوکیداری وکړه زخمی شوم هغه چې وکتل د عباد رضی الله تعالی عنہ بدن پوینو کې سور دی وینه ته بهږي بس اخیری ټیم دی لطفت پوینو کې دی عمر رضی الله تعالی عنہ وی عباده چې ته په اول غشي اوله کې تاسو راوي خولم ولنا زری ولې راوي خولم نو عباد رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عمر ما یو سورت شروع کړو ما په مانځه کې د قران یو سورت شروع کړو ما نه مختل چې دا سورت زمانه په نیمه کې پاتې شي زه د خپل رب سره په خبرو کې وم ما لا غي یو خون را کړو زه د غشي په درد باندې نه يم پوهیدل چې زه په غشي لګېدلې ما وی بیا مې د امون ذکر مختصر کو ما وی چې اسنه کافر په نبی رسول الله حمله وکي دا صحابه کرام منځونه وکړه دا د هغې منځونه وو هغه چې به په منځ باندې ودرېدو هغې به ویل وي زه د الله سره ډایرک خبرې کوم دیو جن حدیث مبارک کې راځي کنه وی کله چې په مانځه باندې ودرېدي کنه نو دا په زړه کې راوله چې زه الله وینم چې کله په مانځه باندې ودرېدي نو حدیث مبارک کې راځي دا په زړه کې راوله چې زه الله وینم او الله ما ویني زه الله وینم او ما الله ویني زه الله سره خبرې کوم ډایرک لګیایم او وی کو داسې نشي راوسته په زړه کې چې زه الله وینم نو کم از کم دومره په زړه کې راوله چې الله ما ویني الله ما ویني دا خبره په زړه کې راوله کړه نو د صحابه کرامو منځونه داسې وو چې دا غي عقیده جوړو چې په مانځه به ودرېدو زه الله وینم او زه سره خبرې کوم الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي یو زمونږ منځونه دي کنه
بار به هیڅ سوچونه او فکرونه نه وي خو چې په مانځه باندې ودرېږو نو د خپلو دکانونو حساب د خپلو پټو حساب چې څه سوچونه او فکرونه هغه به مونږ ته راشي. ډېر کله ته مانه خلک تپوس کوي وایي مولانا صاحب په مخه مونځ کوم او ما ته پته نه لګي چې 4 رکعاته مې وکړو که 3 مې وکړو. هلکه کله کله دا سوچ راځي نه کله کله نه خو چې په مونځ ودرېږم پته راته نه لګي. نو دا زمونږ د منځونو حالت دی. بیا د دې غزا نه چې کله واپسۍ کې نبی علیه الصلاة والسلام راته نو یو ځای ته راورسېدل غرمه ټیم و. نبی علیه الصلاة والسلام داسې د کیکر بوټي د لاندې سملاستو غرمه ټیم و. صحابه کرام ځان له خواره شو، څوک د یو بوټي په سوري لاړو، څوک بل بوټي ته لاړو، خواره شو. صحابه کرام ځان له سورو ته لاړو چې آرام وکړي. نبی علیه السلام داسې د کیکر د بوټي د لاندې اوده شو او توره خپله راواغسته داسې د کیکر هغې بوټي ته یې ځوړنده کړه. چې ځوړنده یې کړه په دې کې یو کافر موکه وکتله چې نبی علیه الصلاة والسلام اوده دی او یوازې دی، خوا ته یې څوک شته نه او توره یې سر ته هسې پرته ده. کافر راغی او توره یې راواغسته. چې توره یې راواغستله که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو، سترګې وغړېدې. چې وغړېدې دا کافر ورته وایي څوک په دې زمانه اوس بچ کوي، زمانه به دې څوک بچ کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام په خوله باندې الفاظ راغلي الله، څوک مې به درنه بچ کوي؟ الله. د بخاری شریف حدیث مبارک دی. نبی علیہ السلام فرمایله الله مې بدر نه بچ کوي. چې څنګه نبی علیہ السلام فرمایله الله نو د هغه باندې دومره روب راغی داسې په لړزېدو شو، توره ترې ورتاوه شوه، توره ترې ورتاوه شوه. ځکه د دې لفظ الله ډېر روب دی، د دې ډېر زور دی. نو هغه توره ترې نه ورتاوه شوه. تر کافر په مخ کې باندې چغه کړه الله یا نری تکبیر چې بابا باندې څومره یاره راځي. دا توره ترې ورتاوه شوه. چې ورتاوه شوه نبی علیه الصلاة والسلام روچته کړه. چې نبی علیه الصلاة والسلام روچته کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تا به زمانه اوس څوک بچ کوي، اوس په تا زمانه څوک بچ کوي؟ نه کافر ورته زما بچ کوونکی نشته، زما بچ کوونکی نشته دی، بس تا مرضي ده چې که وژنې مې او که ژوندی مې پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه معاف مې کړئ، زما معاف کړي ستر تم نه وام. اگر چې تا زما د قتل اراده کړې وه، اگر چې ته زما قاتل یې، خو زه دې معاف کوم ځکه ما ته لاسه ویلي نه دي، ما معاف کړي، ځه ته معاف یې. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دغه کافر بیا مسلمان شو، بیا مسلمان هم شو. نو دغه په سن 4 هجري کې دا غزه راغلې وه چې دې ته غزوه ذات الرقا ویلی شي. نو په سن 5 هجري کې بله غزا شوې ده چې هغې ته غزوه مریسغ او یا غزوه بني مستلق ویلی شي. غزوه مریسغ ورته ځکه ویلی شي چې دا هلته په دغې ځای کې یوه چینه وه او د هغې چینې دا نوم وکویې و. هلته یوه چینه وه او د هغې چینې نوم مریسغ وه، په مریسغ مقام کې و، نو ځکه دې ته غزوه مریسغ ویلی شي. او غزوه بني مستلق ورته ځکه ویلی شي چې دا د بني مستلق سره دا غزا شوې وه، ځکه غزوه بني مستلق ورته ویلی شي. دا دواړه یوه غزا ده، غزوه مریسغ او غزوه بني مستلق دا یوه غزا ده. لکه څنګه چې غزوه خندق او غزوه احزاب دا د یوې غزا نوم دی. نو په سن 5 هجري کې غزوه مریسغ یا غزوه بني مستلق شوې ده. اتار تو باسه بیٹھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راورسېدو وی د بني مستلق چې کم سردار دی حارث بن ابي زرار، حارث بن ابي زرار په مسلمانانو باندې د حمله کولو اراده کړې ده، په مدینه منوره باندې حمله کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو وی مخکې د دې نه چې هغه په موږ باندې حمله وکړي چې موږ پې څه وکړو؟ حمله وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام ملګري شو، خو د حمله کولو نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولېږو چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده ته معلومات وکړه. نو بریده رضی الله تعالی عنه ورکو، بریده اسلمی رضی الله تعالی عنه وی ته لاړ شه او د حارث بن ابي زرار معلومات واخله چې رښتیا په موږ حمله کې دا اس یو افوا ده. هغه چې لاړ د الله پاک پیغمبره دا خبره حقیقت ته هغه تیاری کړې دي په مسلمانانو باندې د حمله د اراده، دا خبره ټیک ده. هغه خلک راټول کړي خپل تیاری کړي په مسلمانانو حمله کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل وی زه چې موږ په مخکې حمله وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره روان شو، خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته کنه نو په دې غزا کې ورسره منافقین هم ډېر مرګري شو، ډېر شه منافقین ورسره پکې مرګري شو، ځکه چې منافقین وایي چې مسلمانان کم ځای ته ځي نو فتح هم یو مالي غنیمت راوړي، فتح هم یو مالي غنیمت راځي، مونږ به سره پکې شریک شو چې مونږ ته به پکې مالي غنیمت میلاو شي، مونږ ورته وایو چې مونږ سره هم په غزا کې تللي یو کنه. نو منافقین د جهاد دپاره نه تللي، د دنیا دپاره تللي چې مالي غنیمت به راته میلاو شي.
نو په دې غزا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره منافقین ډېر شي مرګري شو. ډېر اسونه په دې غزا کې چې په دې کې 20 اسونه د انصارو او 10 اسونه د مهاجرو صحابه کرامو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډېر لوی تعداد سره لاړو، د منافقینو په کې ډېر کسانو حمله په هغوی باندې وکړه. او په دې غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 2 بیبیانې وي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. دا 2 بیبیانې نبی علیہ السلام د ځان سره بوسه چې نبی علیہ السلام بچرتم په سفر ته یو بیبي به سره خامخا وه. نو په دې غزا کې سره دا 2 بیبیانې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په تیزی سره بزو چې هغه خبرې کې چې موږ په حمله کړي. بس صحابه کرام ډېر په تیزی سره ورغلل، چې ورسېدل هغې نه خبره وو. اگر چې د جنگ اراده یې وه، خو دا مطلب نه چې په موږ نبي علیه السلام اوس حمله وکړي. ناخبره وو، څاروي ماروي به کول، په خپلو کارونو کې مصروف وو. نبي علیه السلام پرې ناڅاپه حمله وکړه. چې ناڅاپه حمله وکړه 10 تنه یې د هغوی نه مردار کړو، د بني مستلق نه 10 تنه مردار کړو. او چې څومره مال غنیمت او څومره اسباب او هغه باندې ټول باندې مسلمانانو قبضه واچوله. تقریبا په دې کې 2000 اوښانو او 15000 بیزې وي. دا د مسلمانانو په مال غنیمت کې رالو. او دارنګه تقریبا 200 خاندان د کافرو گرفتار شو چې پای کې زنانه هم وی گرفتار شوي. په دې مال غنیمت کې د بني مستلق چې کم سردار او چا چې دا جنگ جوړ کړی وو، حارث بن ابي زرار، دا غلور پکې هم گرفتار شو، جویریه رضی الله تعالی عنها. دا دغه سردار لور وه، دا پکې هم گرفتار شو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مال غنیمت تقسیمو، دا د یو صحابي په حصہ کې راغله چې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ نوم دی. دا جویریه د ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کې راغله. خو هغه ورته خبر وکړه، وی جویریه ته سردار لوري. هغه مطلب دا چې د سردار لور د مال ډېرې پیسې راکړي، ځکه زما په حصہ کې راغلي ده، زه تا مکاتبه ګرځم. مکاتبه دا چې ته مال خپلې پیسې راکړه، زما له طرفه ته ازاده بشې. ته ما مکاتبه کړې، بس مال دومره پیسې راوړه، ته بس تا به زه څه کړم، ازاده کړم. نو دا جویریه رضی الله تعالی عنها راغله نبی علیه الصلوۃ والسلام لره، دا الله پاک پیغمبره تا ته فتح ده چې زه د حارث بن ابي زرار لور یم، زه د بني مستلق د قبیلې چې کم سردار دی، زه د هغه لور یم. زه د قید ژوند نشم تېرولی، زه د قید ژوند نشم تېرولی. او زه د ثابت بن قیس په حصه کې راغلی ما، او هغه مخاطبه ګرځولم چې ما له پیسې راوړه، ته ازاد یې. د الله پاک پیغمبره ما سره څه امداد وکړو چې هغه ته پیسې ورکړم. اگر چې د سردار لور یم، خو دلته خو مې پلار نشته دی، ما له څه پیسې راکړه، ما سره امداد وکړي چې زه هغه له ورکړم چې هغه ما څه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل، اے د ثابت لوري، د حارث لوري، اے د حارث بن زرار لوري، اے د سردار لوري، زه درته د دې نه یو ښایسته خبره وکړم. هغه ورته وکړه، وی که ستا مرضي وي زه به تا د هغه نه ازاده هم کم، او ته د یو سردار لوري، نو که زما په نکاح خوشحاله یې نو زه به دې په امهات المؤمنین کې شریکه کړم، زما سره به نکاح هم وکړي. جویریه رضی الله تعالی دا په امهات المؤمنین کې ده که نه، د نبي اسلام په بیبیانو کې ده. نو که ستا رضا یې نو زه به در سره نکاح وکړم. هغې ما ته دا منظور ده، ما ته دا څه ده منظور ده. دلته کې د جویریه رضی الله تعالی پلار خبر شو، حارث بن ابي زرار، چې زما لور هم ګرفتاره ده د مسلمانانو سره. نو ده ډېر شی اوښان او پیدې راواغسته چې زه به دا مسلمانانو له ورکړم، چې دا واخلې خو زما لور ازاده کړي، زه خو د بادشاه لور ده، دا خو قید نشي تېرولی. نو دی چې د مدینې منورې ته رانږدې شو که نه، نو هلته په دې اوښانو کې 2 اوښان ډېر زیات ښایسته وو. دی چې د پیدې لپاره اوښان روان کړل، 2 پکې ډېر زیات ښایسته وو، ډېر ښکلي وو. هغه د په یو ګاټۍ کې هلته پټ وتړل، هغه یې سیټ ته کړو، هغې نه یې روانه شو. ویې لاړ به شمه دا نور اوښان به ورته حواله کړم چې واپسې کې راځم دا به ځان سره بوځمه. هغه یې پټ وتړل. نبي علیه الصلوۃ والسلام له راغی، وایي زه حارث یم د بني مستلق د قبیلې سردار، او زما لور ستاسو سره ګرفتاره ده، دا اوښان والی ما ته زما لور حواله کړئ. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو، دا فیصله زه په جویریه باندې ستا په لور باندې پرېږدم، چې هغې څنګه خوښه کړه هغه شان به کوو. وی ټیک ده زما لور وغواړه. چې لور یې راوغوښته نو پلار ته یې ویل، وایي زه ستا سره ځکه نه ځم چې ما اسلام راوړی، زه د نبي علیه السلام په زوجیت کې داخله شوې یم، ستا سره نه ځم. حارث هم په دې خبره باندې خوشحاله شو چې زه زما لور ته خو ډېر لوی اعزاز میلاو شو، خوشحاله شو. خو چې کله دی واپس کېده که نه، نو نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو، وایي هغه 2 اوښان دي چېرته تړلي دي، هغه 2 اوښان دي کوم ځای وتړلو که نه. هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره تا ته څه پته ده؟ نبی علیه السلام موسکی شو، ما ته زما رب ویلي دي، ما ته زما رب ویلي دي. وایي قسم په الله ته د الله رښتینی پیغمبر یې، زه هیڅ چا نه یم لیدلی چې دغه اوښان ما سیټ کول، زه هیڅ چا نه یم لیدلی، ته د الله رښتینی پیغمبر یې، د الله پاکه پیغمبر الله سره دې خوا کې چې کلمه درته ووایم.
نو حارث بن ابي زرار هم څه شو د جویریه رضی الله تعالی پلار هم مسلمان شو په دغه مکه باندې. بیا صحابه کرام ته چې فتح ولګېده چې جویریه رضی الله تعالی د نبی رسول الله په زوجیت کې راغلی دا امهات المؤمنین کې داخله شوی دا او داغه خاندان خو زموږ سره گرفتار دی. نو صحابه کرامو چې داغه د خاندان څومره خلکو سل کورنۍ هغه ټول آزاد کړي. وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سخرګنې خلک موږ څنګه گرفتار کووسو هغه ټول صحابه کرام آزاد کړو. دیو جن عائشه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د خپل خاندان د پاره چې جویریه سمره برکتی ثابت شوی دي بل یو خزانه د ثابت شوی جویریه چې د خپل خاندان د پاره سمره برکتی خزه ګرځیدلې ده کړه چې د دې د وجه نه د دې تمام خاندان آزاد شو. دومره یو خزه د خپل خاندان د پاره د برکت ذریعہ نه د ګرځیدلې. په دې غزا کې بیا یو ډیر عجیبه غونته کې واقعه را ما درته وویل چې په دې کې منافقین هم ډیر تلي کړه. منافقینو په ټیم باندې کوشش کو چې د مسلمانانو په منځ کې یو اختلاف پیدا کړي. دا د منافق کار دی. د منافق کار دا دی چې دی به د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کوي. منافق سړی چې دی کنه د مثال پشان د هغې لیوه دی چې خوراک ارزی کوي او جاړي بیا د هر شپنکي سره. منافق هغه لیوه دی چې دی خوراک ارزی کوي او بیا د هر شپنکي سره جاړي دی به د شاته خپې هم وي او مخامخ به در سره جړام کوي چې دا خو ډېر بد وشو نو دا خو ډېره ناروا وشو نو او شاته به د خپې وي چې تا غر کړي. دا د منافق کار دی. نو په دې غزا کې ډېر شي منافقینو په ظاهر کې د مسلمانانو ملګري خو په شي شاید دا کار کوي چې د مسلمانانو په منځ کې څه اړم کې جګړه اړم کې. نو په دغه چینه کې هلته یو چینه ما درته وویل که نه د هغې چینه باندې صحابه کرامو اوښان اوبه کول. نو په دې کې د دوو صحابه کرامو د یو بل سره لږه جګړه شوه. یو مهاجر صحابي یو انصاري صحابي و. د دوی یو بل سره په دې اوبو په دې نمبر کې لږه جګړه شوه. نو د انصاري صحابي راورګېد په دې مهاجر صحابي ګزار وکړ دی پکې زخمي شو. چې زخمی شو د مهاجر صحابي خپل خاندان ته आवाज وکړ ویا للمهاجرین اے مهاجرو راشه زما امداد ته. نو چې مهاجرین توري راويستي نو انصاري صحابي چا کړه ویا للانصار اے انصار زما امداد ته راشه. د دوړو طرفونو سره وتی توري وروتي نږدې و چې د صحابه کرام په مابین کې جګړه شروع شوه وي. نږدې و د دوړو طرفو توري وروتي. نبی رسول الله سلام له خبر راغی د الله پاک پیغمبر تاسو مسلمانانو منځ کې انتشار راغی. نبی علیہ السلام هغه مکیله ځان ورسو او ډیر د غصې اظهار وکړو او نبی علیہ السلام فرمایل ودعوها دا ناری نور فریدي تاسو کوم وازونه کوي یو خپل خاندان را بلې بل خپل خاندان کوم را بلې دا ناری فریدي دا بدبوې ناری دي دا سړي بدبوې ناری دي. نبی علیہ السلام فرمایل وی د ظالم لاس اونې سي اگر چې رور مو دي اگر چې روم ظالم لاس ونی سي او د مظلوم رست وکي اگر چې پر دې سره دي د مظلوم رست وکړه د ظالم لاس ونی سا دا چې خپل خاندانونو ته موغه د بدبو ناری دي. دا خبره دینه معلومه شو دا چې نبی رسول الله د ګناه دی आवाज ته بدبو आवाज وي سوته وي نو د نیکی आवाज دا خوشبو आवाज دی. د بدی आवाज بدبو आवाज د نیکی आवाज خوشبو خو د دې احساس موږ ته نه کیږي. ښا نیکانو خلکو ته ګوره د دې احساس کیږي. نیکانو خلکو ته د الله اولیاء چې کوم دي هغه خواته چې ګناګار سړی کینی داغه په بدبوې باندې غوي پويږي. اگر چې په ظاهر باندې ځان ډېر سپریګان کړي خو هغه د بدبوې نه محسوسه چې دا انسان په ګناه کې مبتلا دی. او حدیث مبارک راځي داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې یو انسان دروغ وای کنه نو د خلینو بدبوی شروع شي. د خلینو څه شروع شي؟ بدبوی شروع شي او د اعمال لیکون کې فرشته د خوانه لاړ شي او چې د دروغ بس کې بیا د فرشته خواله راشي د خلینو بدبوی زی فرشتو ته دغه احساس کېږي ما ته او د الله نیکانو بندګانو تم کېږي. لکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې انسان مری کنه هر انسان چې مری د خپل کوم د فرشتي د اعمال چې لیکي د دې سره ملاقات کېږي دا دی ویني په وخت د سنکدن کې دا کومه فرشتي چې د انسان اعمال لیکي کنه په وخت د سنکدن کې د فرشتي ویني. نو چې کله دا نیکمل انسان کنه نو دا فرشتي ورته وي الله دې تا ته اجر درکې جزاک الله الله دې تا ته صدر کې اجر درکې ځکه چې کم نیک مجلسونو هغه ته مونږ ته داخل کړیو ځکه دا سره نیک مجالس ته خدا فرشتي سره ذکر کم نیک مجلسونو ته تا مونږ داخل کړیو مونږ ته ډېر خوشاله شوي یو او ستاسو د نیکو اعمالو د وجه نه مونږ ډېر خوشبوې محسوس کړې دي مونږ باندې ډېر خسته بوی نه ستاسو د نیکو اعمالو د وجه نه راغلي دي.
او چې کله بدعمل انسان مړي او د خپلو کرامن کاتبین کمی پرشتي د دنیا کوي او بدای چې لیکي د دوی سره ملاقات او شو دی ویني کنه هغه ورته الله دې تا برباد کی الله دې تا تبا کی ستاسو د وجه موږ ډیر د ګناونو مجلسونو ته دن نشویو ته د ګناونو مجلسونو ته تلو موږ بدر سره موږ باندې ډیر زیات په تکلیف کې استاد لاسه او ستاسو د ګناونو د وجه موږ ډیر بدبوې برداشت کړې دي ستاسو د بد اعمال بدبوې و موږ برداشت کوله الله دې تا هلاک الله دې تا برباد کړي درنه مو خلاص شو یاد وساتئ کله چې ته نیکو مجالسو کې شرکت کوي نیکو زوینو ته ذکر ستا پرشتي خوشحالي کې ته دعا کوي او چې کله ته د ګناونو مجلسونو ته ځې په ګناونو کې مبتلا یې ستا پرشتي ته خیرې کوي او چې کله په کوم ورځ مړ شي دا پرشتي د الله شکر ادا کوي الله د دې مردارین او د دې بدوین شکر د چې مخلاص کړو نو دا د نیک اعمال خوشبو او د بد اعمال بدبوئی دا په احادیث مبارکو کې صدا نو نبی علیہ السلام فرمایل دا سب بدبوئی आवाजونه دي چې دا تاسو کوي دا سب بدبوئی आवाजونه دي او بیا نبی علیہ السلام خبره ختم کړه او بیٹه نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته زی چیزو سفر کو زی چیزو په دغه دوران کې دوی کې منافق او د منافقینو سردار عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې ټول دیم په دې غزا کې دا سې یو تناسو د خپل انصار او ملګرو د منافقینو سره دیو سره ناستو نو دیو خبر وکړه دا تاسو په سر باندې خېجولې د مسلمانان د مکې نه خوراوستل په مدینه منوره کې په خپل کورونو کې ځان سره کېنول اوس دومره مشو چې په تاسو گزارونه کوي دا مسلمانان او د پیغمبر تاسو په سر خېجولې دي او دا خبره وکړه یقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ومن عزتمن خلق مدینه ته لاړو د ذلیل به وباسو د مدینه نه نبی علیہ السلام صحابه کرام یادول کوم واپس شو د ذلیل بسکو وباسو په دغه مجلس کې صحابي ناس زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا نوجوان الک صحابي وو د خبره واوریده د چې واوریده د برداشت ونکو د عبد الله ابن ابي ابن سلول ته وی ته ذلیل او زمون پیغمبر عزتمن دی دغه مجلس نه را پاسېدو د خو پوه شو چې دا خبره خو د الک واوریده اوس به زما کفر ښکار شي زما منافقت پوس ښکار شي نو ته ویل کدا خو ما سي غفړه کو ټوکی مې وکړي سره ته پرشتہ دی واغستره هغه نه زبد الله پیغمبر ته وام زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبر عبد الله بن ابي بن سلول رئیس هغه سردار نه هغه مشر هغه ته خبري وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی اے الک دروغ خو بنه وای ځکه دا خو ډیر عزت وکړه دروغ خو بنه وای زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایل الله پاک پیغمبر دروغ نه ماته وریدل وی په خبره کې خو نه خطا شوی اسنه چې تاندې سینې اوریدلی تا ته بس ګډ وډه راغلی خبر وینه الله پاک پیغمبر صحیح خبره مته دي سی اوریدله عمر رضی الله تعالی ولاړو تر راويستا اذا الله پاک پیغمبر خدا خبره کړي خو چې لاشم سر تینه ومه عبد الله بن ابي بن سلول نسوما سروم چې پیغمبر ته ذلیل وي چې سر ته ومه ځکه د ګستاخ د رسول دا واجب القتل له دا الله د پیغمبر چې ګستاخی وکړه دغه یو سزا رجه به قتل کول شي بس دغه بل افشن نشته نه به قتل کول شي نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر ستا په شان کې ګستاخی کوي چې سر ته ومه خو منافق کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی عمر داسې مکوه زکه چې خلک به وایي چې ان محمدا یقتل اصحابه نبی علیہ السلام خپل ملګرو شروع کړه هغه قتل کې ځکه هغه سپیر خو ځان ته په ظاهر کې مسلمان وي کنه نبی به خلک وایي چې نبی علیہ السلام خپل ملګری وجني نه قتل وای ما تدی عبد الله ابن ابي بن سلول زو داغه نوم عبد الله هغه نوم هغه صحیح مسلمان پلار منافق زوی صحیح مسلمان دیر هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا اذا الله پاک پیغمبر زه خبر شم چې تا زما د پلار د قتل حکم کړی دی وی کو زما د پلار د قتل حکم دی کړی کنه د الله پاک پیغمبر په بل چای مو وجنه ځکه بل سره راولي که زما پلار وجني اسې نه چې زه په جوش کې راشم په دغه مسلمان گزارو کما نو زه به ګناګار شم زما د لاس به یو مسلمان قتل شي کو زما د پلار د قتل ته حکم کړی وس راته وځي سرستا په خپل کې ورځم په بل چای مو وجنه زه زم زبې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه ما دغه د قتل حکم نه دی کړی او نه په چا باندې پلاران وجنم ما دغه د قتل حکم نه دی کړی نبی علیہ السلام زه چیزو حالانکه د حجرج قبیله دیو او عبد الله رضی الله تعالی فرمایل د خپل پلار ډیر تابعدار زو د پلار ډیر تابعدارو خو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابل کې خبره رااله دغه پلار سر بستا په خپل ورزم چې ستا په شان کې ګستاخی کوي نبی علیہ السلام زه چیزو شابه علی صحابه کرام روان شو نبی علیہ السلام چې دا خبر خورا شي زر دوی روان شو زه چیزو نبی علیہ السلام یو شپه او یو ورځ مسلسل سفر وکړ
دا دې دفاره چې د صحابه کرام د خبرې رشي دی یو ځکه بیا د خبرې شروع کوي دلته کې عبد الله ابن ابي بن سلول قسمونه خلل دي منافق نبی رسول الله روح ته ځان لغونته ورکه خبر خو بتانه کړی ایمان د قسمونه خللو نو ټول خلکو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ خبر راوړلې وګوره د قبيله په سردار د دروغ جوړ کړو په مشر سړي د دروغ جوړ کړو تاسو څومره غلطي وکړه زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه به خلکو نه پټیدم بیا زګار سړي براته ویلار سړي براته چې تاسو چلو کو هغه قسم خور چې مان دی ویل ته په دروغ جوړ کړو زه د خلکو نه پټیدم خو ټیم پټیم به د نبی اسلام خالتلم زه کدام یقین و چې الله به زما رښتینواله را لېږي دی منافق خدا خبره کړی دا خلکو ما ته دروغجن یا غیر رښتینه کو هغه هغه دروغجن دی زه رښتینم الله به زما صفای را لېږي زه به د نبی اسلام خواته کېدم چې کېدې شي به نبی اسلام وحی شروع شي په لار باندې روانو ما د نبی اسلام سره د خپل سورلی داس یو ځای کوله کنه برابر وسرت لمه په نبی اسلام د وحی اثر شروع شو رنگ تک سور شو په تندې باندې خولي رامات شوې په نبی رسول الله د وحي اثر شروع شو چې وحي اثر شروع شو کنه نو چې کله د نبی رسول الله اثر ختم شوی زي بالکل سورلې خاطم زه د غوګ نه دي سیونی ولما نږدې وسرم کنه د غوګ نه دي سیونی او مجزان ته رانږدې کړم راسي یو سکون هون تر کده مینی نبی رسول الله په خندا شو چې الله ستا رښتینوای ورولېګو الکا کله ځوان صاحب کنه ایمانه یې الکا الله خو ستاره رښتینواه ورولېګو زه ډیر زیات خوشاله شوم او د سوره منافقون ابتدایي آیتونه الله تبارک وتعالى را نازل کړو دا څنګه ستاسو واقعګانو د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې باندې تاسو ته ان شاء الله لغزیز خاصه واقعګانې او بیانات ملاويږي او د ګنټه د نشانه سره کلیک تاسو ته د نوې ویډیو غوښتنه راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریک